السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم کامران خټک زیم شاجي او زم شادي ګرانو کتونکو نوخار په تحصیل نوخار کې خاص کر دلته سیاست کې چې کومه حاله ګوله ده حل چل دی او د دې نوخار سیاسي هواګانو کې روزانه چې کم دا روخونه بدلیږي د هوا روخونه په دې به خبره کوو مونږ دلته کې موجود یو مشیت الرحمن د مسلم لیگ نون سابقه جنرال سیکرټری دی او په هغه ضلعي مشرانو کې دی چې نوخار کې څه سیاسي هله ګلمي نو د دې په شا دغه دماغي دغه سرګرمي وي دغه سره ټیم دی او دې ټایم کې د نوخار په تحصیل کې یو ډېره لویه هله ګوله ده او د مسلم لیگ نون کارکنانو علم بغاوت بلند کړی دی د مسلم لیگ نون ایم پی ای 13 ورځ فیصله کړې ده د احد خټک د حمایت او د هغې خلاف کارکنان را پاڅېدلي دي نن هم د اجلاس شوی دی مونږ تفصیلي خبرې کوو هغه تفصیلي خبرو کې به د دوی موقف هم اورو خپل سوالونه به هم کوو مشیت الرحمن صاحب ډېره مهرباني تاسو مونږ له ټایم راکو نوخار چې کوم سیاست دې ټایم کې روان دی اول خو مونږ وایو دا جرګه شوې ده دا ستاسو د تنظیم فیصله شوې ده او تاسو کوم طرف ته روان یې تنظیم کوم طرف ته روان دی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کې لومبی خو تفهیم صاحب کامران خټک صاحب او شاهجي زموږ شهنشاه بی ستاسو ډېر بې حده مشکور یم چې تاسو زموږ د غریب خانې ته د جونګړي ته راغلي موږ ته مو عزت راکو الله پاک مو خوشحاله او باد ساته ستاسو صحافتي هغه زه خو د بچپن نه تقریبا دا کامران به یو دا ټول زه تاسو سره یو څنګ پسند را روان او زموږ والد صاحب محترم ستاسو ډېره مهرباني تاسو اکثر هغه ډېر الفاظو کې مې یادوئ زه په دې ستاسو ډېر مشکور یم سیاسي لحاظ سره تاسو سوال وکړو نن جی مونږ اجلاس مونږ خپل هغه حقیقي نظریاتي کارکنان چې زموږ څومره دي د پاکستان مسلم لیگ نون د ضلع نوخار مونږ نن خپله غونډه کړې وه او چونکې بلدیاتي انتخابات دي او بلدیاتي انتخابات کې څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د پاکستان مسلم لیگ نون په پلیټ فارم باندې د هغې په ټیکټ باندې زمونږ په 3 تحصیلونو باندې امیدواران د تحصیل په ټیکټ باندې ولاړو د هغې په سیټ باندې په هغې کې چې کم ټایم دا نننی اجلاس چې مونږ کم کړی دی چونکې مونږ خو نظریاتي کارکنان یو پاکستان مسلم لیگ نون جنډا او د پاکستان مسلم لیگ نو ټوپۍ زموږ په سر هر ټایم پرته وي الله واحد شاهد دی مونږ له بله جنډا او بله ټوپۍ خوند نه راکوي خو چونکې زمونږ اختیار ولی صاحب زمونږ ایم پی ای صاحب هم دی دا هم زمونږ د مسلم لیگ نون په ضلع نوخار کې دا خوش قسمتي ده او دا زمونږ دپاره د فخر خبره وه چې کله ضمني انتخابات او مونږ د پاکستان مسلم لیگ نون په ټیکټ باندې په ضمني انتخاباتو کې اختیار ولی د ازمري په ټیکټ پاس شو نو زه پیلنی سړی وم او کې شاید ځکه چې مسلم لیگ سره مینه وه نو داسې جړه مو کړې وه چې او په دې لحاظ سره مو کړې وه چې مونږ ته هم خدای دا ورځ وښیل او زمونږ هم 18-20 سال د مسلم لیگ په سیاست کې تیر شو او چې هوش مې سنبال کړی ده نو دغه شنه جنډه مې په لاس رانیولې ده او الحمدلله لا ولاړ یو او هغه عزت چې الله پاک اختیاري ته ورکو نو دې کې هېڅ شک نشته زه به لغوندې خپلو خبرې کې وضاحت دا ضرور کوم دا کتونکي دا خبره ګوري او زما دا خبره اوري چې هغوی په ذهن کې زما څه سوالات دي د هغوی څه سوالات دي د هغې جوابات هغوی ته زما د طرف نه ورسي د کیمرې په ذریعه چې زه نن اختیار ولی په ښه الفاظو اول په دې یادوم چې یقینا دې کې شک نشته چې اختیار ولی هم د زمانو نه دا شنه جنډه په لاس کې نیولې ده او د هغه محنت د هغه نظریه د هغه قربانیانې هغه هر څه د چا نه پټ نه دي مونږ یې قدر کوو مونږ عزت کوو مونږ د هغه خبرې ستاینه کوو او د هغې صله الله پاک په دې شکل کې هم ورکړه چې هغه نن زمونږ ایم پی ای دی
او زمونږ د کارکنانو او زمونږ د ملګرو په مرسته په ملګرتیا باندې او هغه جدوجهد چې کوم موږ په شریکه کړو د هغې دا ثمر ده چې هغه MPA شو. خو هغه چې کله MPA شو هغه ځان وزیر اعلی خپل ځان حساب کو. شاید چې هغه ته دا نه ښکاره ده چې زمونږ انجینیر امیر مکاب صاحب هم د دې عهدې شوق کې چې هغه هم وزیر اعلی کېږي خو هغه نن نه په MPA توب کې خپل وزیر اعلی خواب شروع کو. په هغې کې نقصان څه وشو چې زمونږ ضلع نوخار دی. ضلع نوخار کې هغه ون مین شو چې کوم دی نو هغه شروع کو. هغه د مسلم لیگ نون فیصلې چې کوم دی په خپل کور کې په خپل اجره کې په خپل بیټک کې چې کوم دی هغه شروع کی. مونږ نظریاتي یو او ورسره مونږه تنظیمي لحاظ سره چې کوم دی مونږه د پارټۍ امور چې کوم دی په هغه تړون کې را روان شي او مونږ په هغې پوهېږو چې د پارټۍ ډسپلن سي او د هغې اصول سي او پارټي چلول څنګه وي. او بیا چې کوم دی داسې قسم فیصلې چې کله د تحصیل یا د بلدیات الیکشن راشي نو په هغې کې جناب اختیار ولي صاحب تنظیم خو زموږ جي شته نه. زه خو هغې ته ډمي تنظیم یم چې کوم دی ټیم موجود دی. د وجه دا نه ده چې زما اختلافات دي. د دې وجه دا ده چې د تنظیم یو طاقت دی یو پاور دی. د هر پارټۍ دا صرف د مسلم لیگ نه هر پارټۍ کې د ضلع صدر ضلع جنرال سیکرټري یا کابینټ د هغې دومره پاور وي چې د هغه پارټۍ وزیر اعظم هم وي نو هغه صدر او جنرال سیکرټري نه ډک نشي والی. دا خبره دا زه تاسو ته هغه تنظیمي لحاظ سره زموږ دلته جي تنظیم د اختیار ولی انډر کار کوي. یعنی کې د تنظیم لاندې MPA ګان هم جوړیږي. د تنظیم لاندې که د پاکستان وزیر اعظم هم وي نو هغه د خپل ضلع د تنظیم د لاندې اهم رول دی. نو زموږ خو چې تنظیم شته نه. دلته اختیار ولی خپل سترګې دلته لږ بدلې کړي دي. هغه چې کله MPA شو نو هغه ته خپل ځان خپل کور ښکاره شو نو هغه هم د پرویز خټک او د لیاقت خټک کې پیښې شروع کې نو چې MPA شو نو که تحصیل شو نو ورو دروم که بل څه شو نو دا مې خپل کس ته هغه ودروم درې واړه تحصیل باندې کسان ودرېده. مونږ خوشحاله شو. مونږ نه تپوس نه دی کړی کارکون په اعتماد کې نه دی غشتی خو وې درول. اوس یې کېنول. زموږ سوال دی چې ودرول دی سله. زمونږ دا سوال دی چې تاسو دا ودرول سله زمونږ د اجلاس مقصد هم دا و چې ودرول دی سله او بیا د کېنول سله او بیا مسلم لیگ دومره کمزوري پارټي په نوخار کې چې ته MPA سیټل MPA او بیا د MPA رور په تحصیل نوشهره کې ته هغه د احد خټک په یا د پیپل پارټۍ په حق کې دزبرداره کې او بغیر خپل مرګرو مونږ سره چې زمونږ کارکنانو سره مونږ سره نه د په ودرېدو کې مشوره وه او نه په کېنولو کې مشوره وه. دا د هغه ذاتي نه جي د هغه جي دا د هغه ذاتي فیصله وه. ټیک شو جي. ایو سیټل MPA دی دې کې شک نشته چې د MPA سره به چې کوم دی خپل مرګري به وي خامخا پر ډله پر جنبه به وي. خو هغه پر ډله هم نن ما هغه میټینګ وکړو کوم چې در اغوسته پای کې هغه خلک نو موجود چې کوم د مسلم لیگ پتنګان دي یا د مسلم لیگ جنډې په لاس نیولې ده هغه خلک موجود نو. او بیا تاسو دا وکړو چې په 13 میاشتو کې یو نیمه میاشت کې د مسلم لیگ بیړه غرقه شوه. هر یونین کونسل ډېر غټ خلک تاسو وکتل د مسلم لیگ نون نه لاړه. د هغې وجه صرف یوه د هغه اختیار ولی رویه ده چې دغه MPA جوړېدو سره دغه رویه الحمدلله جی سلیم مجاهد جی زمونږ زوړ ملګری د پاکستان مسلم لیگ نون واپس پارټۍ ته رالو او زه وایم چې کم ټایم هغه پارټۍ ته رالو چونکې هغه خو نظریه هماغه وه د مسلم لیګي یو خوبي ضرور وي چې هغه د دې یو خپله پارټۍ پرېږدي بلې ته لاړ شي خو دننه نشین ضرور وي. هغه خپل جنډه هغه ته بیا هم رایادېږي هغه خپل کور ته واپس راځي. رالو خو چې هغه رالو هغه ته هماغه ځای چې کوم ځای نه هغه تللی هماغه ځای کې هغه ولاړ ځان هغه ته ښکاره شو چې زه خو که تللی وم نو هم د دې اختیار ولي د پالیسیانو د ذاتي انا او د مفاد فیصلو باندې او نن که زه بیا رالم مکه حال د مکه دغه د هغې وجه نه کارکنانو نن موږ سره دا مرسته او دا عهد وکړو او په دې خبره اتفاق وشو چې د اختیار ولي چې کم د احد خټک او د پیپل پارټۍ په حق کې کم دستبرداري هغه کړې ده دا د هغه ذاتي دغه د کورنۍ فیصله د هغې سره د پاکستان مسلم لیگ نون زموږ د پاکستان مسلم لیگ نون حقیقي نظریاتي ورکر او زموږ چې څونه ملګري دي د هغې دې سره هېڅ تعلق نشته دا د هغه ذاتي فیصله ده. زه اوس هم یقینا وایم چې لکه د تنظیمي لحاظ سره هغه هېڅ قسم څوک اعتماد کې دی نه دی غوښتي ځکه چې مسلم لیگ دپاره که فرض که خبره وه
نو لازم خبره مونږه د پی ډی ایم حصه یو، مونږ به د پی ډی ایم د پاره چې کوم دی خپل دستبرداري کولی شوه، دا حق و، دا د پی ډی ایم حق و، دا به مونږ هغوی له ورکولو. پاکستان پیپل پارټي زمونږ د پی ډی ایم حصه نه ده، هغه زمونږ د پی ډی ایم د حصې نه کم ټایم دی ولاړو ضمني انتخابات ته اختیار ولي، هغه ټایم پیپل پارټي د پی ډی ایم حصه و، نو هغه د مونږه سپورټ کړی دی. اوس نن هغه زمونږ د پی ډی ایم حصه نه ده، د هغه لیډر چې کوم دی د پیپل پارټي هغه نن په جلسو کې هغه فیصلې سره الله تعلق مونږ جی مونږ هغه سره الله تعلقي اعلان دی، عملی به اعلان مسدل حمایت به چا کوي، تاسو امیدوار خو نشئ؟ زمونږ جی امیدوار نشته، خو مونږ خپل فیصله او خپل اختیار خپل ورکر ته پرېښودو چې تاسو مونږ ته دا، بلکې هغې ته مونږ یو کمیټي جوړه کړه چې تاسو مونږ ته خپل رایه راکړئ چې تاسو څنګه وایي مونږ به هغه شانتې چلو. ولې چې مونږ خو د ورکر په دغه باندې چې کوم دی مونږ ژوندي یو، مونږ ولاړو، ورکر زمونږ مرسته کوي، نو زه مشیت یم او بل سلیم مجاهد دی یا بل څوک چې کوم مشر بیا چې اختیارولي دا دومره لویه جرګه وکړه، حمایت اعلان د خټک یې وکړو، بیا خو دې فیل دی په دې کې. جی بالکل، دا خو جی د هغه ذاتي فیصله ده د خپل کورنۍ، ځکه چې خپل رور ودرولو او خپل رور واپس کېنولو، نو لہٰذا دې کې د پاکستان مسلم لیگ نون اس رول نشته. مونږه چونکې زمونږ د پی ډی ایم چې کوم معاهده ده، مونږ د پی ډی ایم د معاهدې پاسداري کولو ته تیار یو. که چېرې فرض کا زمونږ مشران دا فیصله کړې ده چې یاره که چېرته مسلم لیگ ته به څوک کیني، نو هغه به یا جمعیت وي یا به کیو ډبلیو پی وي یا موږ سره چې کوم نو اتحادي پارټیان دي، یا که مونږ چاته کینو یا مونږ پارټي امیدوار خپل کینی، نو هغه به هم د پی ډی ایم چې کوم حصه پارټیانې وي هغې ته مونږ کینولی شو. خو اوسه پورې زمونږ ته دا سوال دی، زما سوال دی چې ما ته د اختیار ولي یا دغه کورنۍ دا سوال جواب راکړي چې په دې اتحاد کې پاکستان مسلم لیگ نون ته څه فایده وشوه، په دې اتحاد کې زمونږ په نورو تحصیلونو باندې چې کوم امیدواران ولاړ دي، نو آیا هغوی ته د څه سپورټ واغشتو؟ په دا پالیسي باندې زه نه پوهېږم چې په دغه کې په تحصیل پبې کې جمعیت علما اسلام هغه ته د مسلم لیگ نون امیدوار کینی، او یو طرف ته د حاجي نواب صاحب وراره چې کوم دی هغه د جمعیت علما اسلام نه په ټیکټ باندې ودرېږي، او دویم طرف ته د حاجي نواب زوی چې کوم دی د پی ایم ایل ان په ټیکټ باندې هغه له ټیکټ میلاو شوي هغه کینی، نو په دغه لاجک خو زه نه پوهېږم. او دویم لاجک دا دی چې فیاض الرحمان د تحصیل جهانګیره نه ولاړ دی او هغه سټل ولاړ دی، هغه نه دی کینولی، نو په دې دومره ګډ جوړ کې فیاض الرحمان ته څه فایده لاړه؟ آیا پاکستان پیپل پارټي که دلته کې هغه ته د عبدالحق کېناستو د پی ایم ایل ان امیدوار، نو آیا فیاض الرحمان ته څه فایده؟ موږ مسلم لیگ ته څه فایده راله؟ زمونږ ورکر مخکم چې کوم دی خرج شوی دی، زمونږ ورکر په سر مخکم سودا شوي ده. زما په خیال نن م اختیار ولي زمونږ ورکر چې کوم دی دغه سودا وکړه او هغه ذاتي طور باندې وکړه، نو لہٰذا موږ دې خبرې سره اختلاف دی او موږ د دې خبرې چې کوم دی مکمل طور باندې نفي کوو. موږ دا سوال دا دی چې اختیار ولي دی او سیټو ګټلو څنګه تاسو یې کارکونانو محنت وکړو هغه سیټو ګټلو، بالکل د خیال کې هغې ایم پی ای دی، جی نو پکار دا و چې هغې خپله رور ولاړو هغې وډرا کړې نو، بلې حال کې ایم پی ای دی د هغې راځي د هغه زوی دپاره دی دا سیټ پرېږدي وډرا کېږي. آیا پاکستان مسلم لیگ نو چې دا سیټ یې ګټلی دی ایم پی ای د سیټ ایم پی ای د اوس موجوده ده چې دا خپل رور کېنولو، آیا مسلم لیگ نون کمزوري شوي ده څه وجه؟ کامان خټک صاحب په ضمني انتخابات کې خدا ثابته شو چې پاکستان مسلم لیگ نون هم یو سټیک دی د نوخار. نن الحمدلله د پی ټی آی په ګډ کې د پرویز خټک په نوخار کې دغه په حلقه کې دغه په امیدوار چې جمشید مې امیدوار و هغه سره څنګ په څنګ ولاړ او مونږ پی ایم ایل ان کامیابی دا د مسلم لیگ کامیابی و. نو مونږ خو هغه عروج ته ګورو چې د مسلم لیگ کوم عروج جوړ شوی په ضمني انتخاباتو کې، نو آیا ولې که د خپل ورور ودرولو موږ ته په هېڅ اعتراض نه و، موږ اعتماد کې نه وغوښتې، موږ ته بیا هم اعتراض نه و. زه چې نن پولینګ سټیشن ته ځم که ما ته د ازمري پرچې مخې ته راتله، نو ما به ډېر په جوش و خروش سره په هغې باندې مهر والو. نن به زه د چا په بیلټ باندې به مهر وهم؟ زه نن چا ته پاتې شم؟ نو خبرې مقصد دا دی چې که فرض که اختیار ولي خپل رور د احد خټک په حق کې کېنولی دی، نو ما ته په پرویز خټک او په لیاقت خټک کې فرق نه ښکاري. دا خبره تاسو ګوره نوٹ کړئ. که د نن پرون په تقریرونه په نوخار کې کول چې نوخاریانو
موږ نه مان کې خېلو چې کم دی او د غر والا چې کم دی هر څه زموږ حق هغه وړي نو آیا هغه حق ټایم کې دا لیاقت خټک پر سټک سره پکې شامل نو نن څه مسله ده نن د څه مجبوري ده آیا دی دغه نه کمزور دی م پی دی او لیاقت خټک م پی دی ٹھیک شو جی د لیاقت خټک زوی دی او د اختیار ولی رور دی نو د دې په توازن کې څه فرق دی دې مطلب دا دی چې اختیار ولی د خپل 9 میاشتو چې کم کارکردګي ده هغه 0 او 0 ده هغه هم د ورکر په 9 میاشتو کې خیال نه دی ساتلی هغه صرف په اسمبلی په فلور باندې او د ډایس په دغه باندې تقریرونه صرف کړي چې هغې ته خلکو واګې ویلي دي زما په خیال چې د ګراوند سیاست هغه نه لیدلی دی او نه یې کړی دی دا هم دغه خوش قسمتي وه چې ورکر هغه په اوږه اوچت کو اسمبلی ته ورسولو زما په خیال چې د عبدالحق کېناسېدل چې کوم دی دا د مسلم لیگ تبعي ده بل ستاسو د نوښت تنظیم چې کوم دی په دې کې سر او جنرال سیکرټري هم سلیکټډ راغلي بالکل جی د په دې هم زموږ اعتراض دی په دې تنظیمي ډانچه باندې زموږ اعتراض دی موږ همیشه دا چغه والده چې تاسو د نورو چې کوم فعال پارټیان دي د هغې تنظیمي چې کوم طریقه کار دی د هغې په شکل کې چې کوم دی نو الیکشن دی وشو د الیکشن په ذریعه دی چې کوم دی خو هم په نوښار کې د اختیار ولی غونتې زموږ چې کوم مشر وي نو هغه هم د سلیکشن ته ترجیح ورکوي الیکشن ته ترجیح نه ورکوي آینده جنرال انتخاباتو کې به اختیاري دومره وټول دي څومره زما په خیال چې زه د اختیار ولی د ذات پورې چې خبره کوم که نه نو ما په خیال چې دغه شانتي هغه پوزیشن به بیا ني او پاتې شوه د مسلم لیگ نو انشاءالله د مسلم لیگ خو جي دا مرکزي قومي پارټي ده او خلک یې خوښوي او ننم تاسو کلو په کلو لاړ شي ګوسه په ګوسه او د نواز شریف مینوال موجود دي د مونږ چې ګرځو مونږ د شنې جنډې قدردان موجود دي صرف دومره خبره ده چې دلته پښتانه اوسېږي او پښتون چې کوم دی هغه د پښتون دی او زموږ ایم پی ایس اف چې کوم دی هغه بالکل دی خبره نه مونږ دې ته تاسو ورته ګروپ وایي چې خو زه ورته ګروپ نه یم مونږ حقیقي طور باندې مونږ یو نظریه لرو مونږ د مسلم لیگ جمهوری عمل چې سم پکار دی جی کنه لکه زما په دې انټرویو کې زما په دې خبرو کې دا کتون کې دا اوري چې چرته غیر اخلاقی یا د پارټي د ډیسپلن نه خلاف خبره وي نو زه جرمدار یم زما ټولې خبرې به اصولي وي زما اختیار ولی سره اصولي اختلاف دی او په پارټي په بیس باندې اختلاف دی زه وایم چې د دې خبرو نه د کورنۍ د سیاست نه دا نور خلک هم تنګ دي نن که پر سټک او لیاقت خټک خپلو کې اړام دي نو په یو کور کې اړام دي زما دا نظریه ده چې ولې د هغوی کور سلیکټ کېږي چې یاره موږ مغې له وډر کو نیشنل پارټي شته دلته کې جمعیت علماء اسلام شته دلته کې یو خپل نشي ودرېدی نو آزاد خلک شته هغه سپورټ کا خو دا ورکر چې کم دی په دې خبره باندې د ورکر تسلي قطن نه کېږي چې ته د لاړ شي او د یو پارټۍ سره کښېنې دا ګوره یو حقیقتا خبره ده چې اتحادونه نه دي کامیاب شوي خو ما په ضمني انتخاباتو کې دا کتلي چې جمعیت علماء اسلام چې کم کردار د ضمني انتخاباتو کې د اختیاري لپاره کړی دی دا هم ما په خپل سترګو چې دا په پیل ځل داسې یو اتحاد چې هغه دلوجان سره چې کوم دی هغوی خپل محنت کړو او د هغوی ووټر راوتی او باقاعده طور باندې حالانکې هغه ټایم پاکستان پیپل پارټي چې کومه وه نو هغه پوزیشن کې هم په نوښار کې نه وه دا هم چې تاسو ته ذهن کې ویم او هغه ټایم کې احد خټک مثال خبر هغه آزاد حیثیت باندې د سپورټ کړو نن خبره د پاکستان پیپل پارټي ده زه د پاکستان پیپل پارټي چې کوم دغه لیډر دی هغه زما قائد پس خبرې کوي زما قائد په هر فلور باندې چې کوم دی هغه ستایي نو لہذا زما د خبرې مقصد دا دی چې زه څنګه هغه لیډر دغه جنډې سره لاړ شم دغه په تیر باندې زه مور وم یا زه خپل ورکر ته دا هدایت ورکم چې نن نه بعد به چې کوم دی په دې انتخاباتو کې به ته په تیر باندې مهر وې بل زمین خبر حکم چې ما ته خو داسې ښکاري چې پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه نه اختیار ولی اتحاد نه کو اختیار ولی لاړو په پیپل پارټي کې شامل شو ولې چې نن چې زه څومره په سوشل میډیا پوسټونه ګورم هغې پیپل پارټۍ په جنډه کې د اختیارولي تصویر لګېدلی دی نو تاسو ما ته دا ووایي چې هغه نظریه چېرته لاړه هغه 32 سال خواري چېرته لاړه د مسلم لیگ هغه زنده‌آباد چېرته لاړو د مسلم لیگ هغه علم چېرته لاړو لہذا جنډه هم بدله شوه نو دې باندې به چې زما اعتراض نه زما د ورکر به سر کې اعتراض چې دا په نورو ضلعو کوم
زبردستي داسې کېږي صرف په نوښار کې یاره جی دا یو کس دی پاکستان مسلم لیگ نون په تنظیم باندې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم زمونږ قائدین دي الحمدلله زمونږ 2000 دلته په کې پی کې کې حکومت راغلی دی هغه وخت کې صوبه سرحدو 2000 زمونږ وزیر اعلیګان راغلي دي بیا هم د راتلو چانس شته زمونږ په یو ضلع کې داسې حالات نشته اختیارولي نه صرف په خپل ضلع کې هغه په صوبه کې بلا مسایل پیدا کړي او ځان نن د دې کیمرې په وساتت سره د خپل قائدینو ته زمونږ امیر مقام صاحب او میاں نواز شریف صاحب شهباز شریف صاحب مریم نواز صاحب ته زه دا وایم چې دا سړی چې کم دی دا د ذات خپل ذات حد پورې خو ټیک دی خو د مسلم لیگ د پاره دا بالکل چې کم دی مسلم لیگ نوم لاندې سطح باندې کسانو ضروري کني ضروري نه کنه چې تاسو نن وګورئ چې هغه صرف په خپل رول په سیټ باندې فوکس او لاندې تاسو لاړ شئ زما په حساب چې ټول تحصیل کې راوند کې لس کسان نه دی ولاړ دا وجه نقصان رسیدو نو هغه خپل د پارټي واک خپل لاس کې اغشته دي چې زه د پارټي واکدارم زمونږ ته کارکون چې ټول ورځ په ځمکو باندې په ګلو کوڅو کې لوغړېږي او د خلکو سره د غم خوشۍ تعلق ساتي هغه خلک انبورډ نه وي زمونږ ملګري چې کم دی ټیکټو پسې دی پسې تللي ټیکټ یې ولې دی نه دی ورکړي نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده څنګه تاسو وګورئ چې اختیارولي دی جوړ شوی دی فاصله ولې پیدا شوې ورکړ ته ولې ناراض شو آیا د اسمبلی معاملات کې سیوا مصروف شو یا ورکړ ته ولې کامران خان خبره داسې ده چې سیاست تاسو زموږ نه زیات ښه پوهېږي تاسو صحافیان یي چې سیاست چې کم دی دا د لاندې کوڅو نه شروع کېږي دا د لاندې د ګلو کوڅو د سیاست د دیرو د حجرو نه شروع کېږي اختیارولي سره په دې غونډ حلقه کې یوه حجره داسې مضبوطه حجره نشته چې د هغه نوم په د نوښار کې وي او هغه اختیارولي مرسته کې هغه حجره استعمالیږي نو لهذا هغه چې ته حجرې ته نه دی تللی هغه د چا بیټک ته نه دی تللی هغه صرف او صرف د اسمبلی کې خپل تقریرونه مشهور کړي دي او هغه یو سوشل میډیا خپل یو پیج چلی په هغې هغه تقریرونه خلک واه پې کوي د هغې نه علاوه هېڅ هم نشته صرف تقریر دی خدمت نشته د خدمت 20 قسمه ذریعې دي او ما خو ته چې پښتون د پښتنه دی ایم پی ای الحمدلله یو ډېر غټ عزت یو غټه عہده ده په دې نوښار کې بلا مسایل دي او ته لاړ شه هغوی سره غمرسته باندې ودرېږه نو انشاءالله مسایل حل کېږي نه حل کېږي خو د خلک تا په کردار به قایل شي خو داسې ما ته څه په حلقه کې نه ښکاري مسلم لیگ ستا ټوله فیملی طریق انصاف ته لاړه جی جی د دې دا وجه خو نه چې اختلافات داسې بالکل جی داسې ده چې هېڅ قسم الحمدلله اختلافات نشته دلته به زه یو پوینټ کوټ کوم او هغه ورځ هم ما یو انټرویو ورکړې وه په هغې کې ما دا وضاحت کړو چې زمونږ په کور کې هېڅ قسم نفاق نشته سیاسي نظریه جدا کېدی شي خو په هغې کې هم زه وایم چې د اختیارولي رول دلته هم راځي چې زما کور زما رونه هغه هم زما حصه او زما د وجود حصه ده او هغې دا محسوس کوله چې اختیارولي زمونږ د دې کور یا زمونږ د ذات عزت نه کوي یا مونږ ته هغه اهمیت نه راکوي څنګه چې عام ورکر ګیله ده داسې زما ترونو هم ګیله وه نو که هغوی خپله نظریه بدله کړه نو زما په خیال چې هغوی پی ټي آی ته نه دي دا د هغوی فیصله ذاتي ده دې کې شک نشته ما نه تپوس کړی دی دې کې مې شک نشته خو زه خپل وروڼو باندې داسې پابندي نشم لګولی دا یو جمهوري ملک دی نو هغوی آزادو په دې سلسله کې که هغوی تلل او پر سټک سره کېناستېدل او ټوپۍ په سروله خو هغوی اوس هم دا وایي چې مونږ پرویز خان سره ملګري وو پی ټي آی کې نه وو دا پارټي ډسپلین خلاف ورزي وي تاسو کړی دا څه خلاف ورزي ده نو دا خو جی اختلاف سٹارټ شوي دي اوسه پورې الحمدلله که پارټي ډسپلین خلاف ورزي وه نو ماله به شوکاز میلاو شو ما خو ښه په خوشۍ خپل عہده چې کوم ما سره د جنرال سیکرټري عہده وه هغه ما ښه په خوشحالۍ پرېښوده او زه زما په خیال جي نه جی زما په صدارت او په جی اس په عہده باندې نه اختلافات شته نه زما خواهش شته زه چې جی اس پهله ځل جوړ شوم نو هغه هم زه اتفاقي طور مدرسه جوړ شوم چې هغه هم د پارټۍ یو قربانۍ کې راځي چې هغه ټایم تاسو ته یاد شي دا ورځ به تاسو ته یاد وي شهنشاه به چې کله پهله ځل صاحبزاده حمزه د ضلع صدر جوړېدو نو هغه ټایم هم د پارټۍ د ټوټ پوټ شکار جوړه شوي وه او پای کې سهیل خټک د جنرال سیکرټري امیدوار چې هغه موست سینیر ترین زموږ ملګری د پی ایم ایل این
خو امیر مقام نه هغه ټایم دا فیصله غلطه شي وه چې یو جونیئر ترین چې کوم دی د هغه کال نو شی په مسلم لیگ نون کې یو وړوکی ماشوم بالکل چې هغه د سیاست تجربه هم نه وه هغه د ضلع صدر شو نو په هغې باندې زموږ ورکر سره په احتجاج شو په هغه شکل کې هغه ټایم پارټي د ماتېدو او د ختمېدو په طرف ته روانه وه نو چونکې سهیل خټک د خپل جی ایس نه هغه ټایم استعفا ورکړه چې دا ماته منظوره نه ده او دا د هغه حق هم و ځکه چې هغه یو سینیر انسان و هغه د صدارت لایق سړی و نو هغه د جنرال سیکرټري نه او نه هغه د یو جونیئر سړي لاندې دا کار کولی شو او نه ما کولی شو خو زه هغه ټایم ما جی ایس صرف د پارټۍ ته دا قرباني ورکړه چې امیر مقام صاحب هغه ټایم دا و چې یاره د نوشیره حالات به څنګه ښه کېږي ما ورته وی چې هغې پرېښوده تاسو زما د جی ایس نوټیفیکیشن وکړئ نو انشاءالله ورکر به زما په آواز باندې هغه به لبیک کوي هغه به په دې امید شي چې موږ ته یو ښه ملګری زموږ د پارټۍ یو نظري ملګری موږ ته راغلو نو هغې سره حالات ښه شو ټوله پارټي که نه وه څه حده پورې که زموږ نه هغه ټایم لاړه خو ما نوره پارټي کابو کړه او د هغې نه بعد تاسو وکته چې په نوښار کې یوه کوڅه یوه ګلی یوه اجرت ته زه لاړم ما نه صرف خلک شامل که بلکې تنظیمي لحاظ سره ما مسلم لیگ مضبوطه که چې هغه تنظیمي ډانچه د ضمني انتخاباتو پر را روانه وه او د ضمني د هغې نتیجه دغه راووته نو دغه نه بعد زه ضمني انتخاباتو کې اختیارولي سره څنګ په څنګ ولاړم دا زموږ غیرت او د پښتو خبرو او زموږ دپاره د اعزاز خبره هم وه چې مسلم لیگ الحمدلله دم را اوچت شو چې موږ په دا د سیټ هم وګټلو دا راته ووایه چې ستاسو ورکر چې دي مسلم لیگ په تحریک انصاف کې شامل دي دې څه وجه نو که تاسو دا وایي چې دا ورته ما ویلي دا څه وجه شي کېدی ستاسو چې کوم ګرینډ جرګه وشوه جی جی نظریاتي ورکر جی جی او هغې کې قایدین ستاسو غوندې ټول او سینیر کسانو جی د خلکو د دې مشترکه څه فیصله هم راغه او تاسو خو اختیار هم ورکو خو د خلکو رای به هم راغلی چې تحصیل کې مونږ رول ادا کولی شو نو چا حمایت کولی شو اسې چې کوم اصولي طور باندې چونکې ما خو تاسو ته چې مونږ هغه ملګري راغونډ شو چې هغه حقیقي نظریاتي دي د هغې فیصله هم دا وه چې زمونږ قایدینو چې کوم فیصله د پی ډي ایم په حواله کړې ده نو مونږ ته د هغې مرسته پکار ده چې د هغې پارټۍ امیدوار ولاړي پکار ده چې مونږ هغه سپورټ کو باقي لکه مونږ خپله ذاتي زما فیصله نه ما او نه تړل په دې وجه نه چې زه دا اختیار نه لرم چې زه چې کوم دی نو خپل ورکر په دې شیز پابند کړم ډېر ملګرو پکې دا تشویش هم اظهار دی چې مونږ د افسوس دی چې مونږ په دې تحصیل ناظمه کې د زمري په بیلټ باندې مور ونه ولی شو دا هم پکې یو غټ خبره ده او ډېر کارکنان داسې مایوسه دي چې کېدای شي هغوی ووټ ته هم لاړ نه شي ډېر ملګري پکې داسې هم راغلي چې هغه آلریډي د خپلو کلو کې د خپل دغه امیدواران دي د جنرال کوسټر د چیرمنۍ دپاره نو هغوی هم په تشویش کې بهرحال ما هغوی ته موږ دا وایو چې تاسو خپل سیاسي لحاظ سره چې کم تاسو ته کم ځای کې فایده میلاویدی شي تاسو لوکل سطح باندې تاسو خپل تاسو خبرې روانې په رشکې کې دا هیڅ څه وشو ما ته چې اویز جمعیت دی حمایت ورته جمعیت کوي په مجید جی جی هغوی جرګه جی راغلي وه د جمعیت والا سلیم بھائی تم تللی وه موږ تم راغلي وه او د هغوی همدا مطالبه زموږ نه وه چې د موږ د پی ډي ایم حصه نو تاسو حق زموږ جوړیږي نو بالکل هغوی ته موږ دا خبره ضرور کړې ده چې موږ په خپل مشورت کوو موږ د هغې دپاره د څلورو کسانو کمیټي جوړه کړې ده انشاءالله نن شپې سهار پورې به هغوی موږ ته خپل فیصله راکړي کمیټي په خپل یو موږ به هغه بیا انشاءالله اناونس کوو دا راته بس وایي چې تحریک انصاف کې ولې شاملېږي ستا کارکنان مسلم لیگ نو زما د دې وجه سره زما په داسې خو جي دا دی پرون پکې اے ان پي کې هم شامل شوي دي او احد خټک چې کوم پیپل پارټي ده خیر پیپل پارټي کم احد خټک زیات هغه سره هم پکې شامل شول او داسې هم پکې وشو چې هغوی سره شامل شو چې کله اختیار ولي ده سره اعلان وکړو نو احد نه اوچت شو نو بیا لاړل پی ټي آی ته نو زما په خیال دا د هغوی خپل ذاتي تنظیم خو جي نشته خو ما تاسو ته ووایي چې تنظیم خو وجود نشته لکه موږ سره داسې تنظیمي صدر او سیکرټري دي چې زه افسوس برای نام سره کم عمر دي او ناتجربه کار دي لکه دا هم یو پکې غټ لکه ناتجربه کاري چې کوم دی دا هم یو غټ نقصان دی چې دا زموږ پارټۍ بدقسمتي ده جی بشیر نن چې تاسو کوم غونډه وکړه نظریاتي ورکران جی جی څومره تعداد کې راغلي او خټک چې کوم حمایت فیصله کړې ده اختیار ولي دغه سره ووټ بینک تاسو نن چې کوم غونډه وشوه دا اوچتولی شوي دي
مسلم لیگ نون ووټو چې دي زمون خو جی الحمدلله چې کوم د اصل مسلم لیګیان ټول حاضر شو او ما تاسو ته چې د اختیار ولی خپل ذاتی یو حلقه د خامخا سیټل ایم پی ای دی دغه خپل سمرګری می او هغه مرګری هم موږ سره په ټلیفون باندې هم رابطه دي که مخامخ نه راځي نو خپل اظهار موږ ته د خفګان کړی دی چې موږ په دې فیصله خفیو او هغه سترګې هم موږ طرف ته دي چې یاره دی به یو فیصله داسې کوي خو بهرحال ای سره زموږ رابطې په هر انګل باندې په هر سطح باندې روان دي نو الیکشن نه وړاندې به موږ داسې یو بهترین فیصله به کوو چې هغه به د پارټۍ مفاد کې وي هغه به د چا ذات په مفاد کې نه وي موږ پارټي په چا خرڅو نه ورکر نه ټول عمر داسې شوي دي عمدې اختیار ولي کړی دي په 2002 کې دته ټیکټ ملو شو د په جیب کې واچولو په 2008 کې د عبدالحق ته پر ټیکټ اغشتو هغه د جیب کې واچول هغه په هغه وخت کې په پرسټ کې خرڅ کړو هغه وخت کې دا زه تاسو ته دا هغه خبره کوم چې دا حقیقت دی د اون ریکارډ خبره ده چې په 2008 کې د عبدالحق په دغه باندې ټیکټ اغشتل شو عبدالحق په نوم باندې او هغه ټیکټ چې کوم دی دا یو قسم کې ناسې ته جی تاسو هغه ریکارډ وګورئ او دا ما اوس هم دا یاد دي چې تر نامینیشن پیپر هم کنفرمیشن هم شو نخم چې کوم دا هغه ورګړی شو بیلټ پیپر هغه ریکارډ هغه وخت تاسو راواخلئ نو باغې کې هغه نخم موجود دي نو دا د اختیار ولي پیل ځل نه دی دا مخکې داسې شوي دي نو مسلم لیگ نن په نوخار کې که دا دومره وخت په اوچتېدو کې واغشته که نه د هغې هم سبب اختیار ولي دی ما هغه ورځ هم دا انټرویو کې ویلي او زه نن بیا هم ویم زما تنظیمي حوالې سره چې کم ټایم زما وخت ما امیر مقام په دې نوخار کې په کوڅه ګرځولی دی هغه زما کور ته نه راتلو ما هغه ته ویلي خو مې زه چې د چا در بوزم نو هغه کس به خامخا یو ویلیو لري په سیاست کې فرق دا راغلی دی چې الیکټیبل خلک چې کوم دي اده سره نه وي نو ته الیکشن مخکې نشي ګټلی که هغه هره پارټي ده که هغه تحریک انصاف دی که هغه پیپل پارټي ده نو موږ سره دوه داسې خلک وو چې بلکې درې سره د قربان خان هم چې کوم دی په هغې کې شامل او په څلور بلکې پرویز احمد خان صاحب ته زه بذات خود تلم ما د امیر مقام بلکې ما ته امیر مقام صاحب دا ټاسک حواله کړو چې ته پرویز احمد خان سره خبرو کوم ما بیا هغه سره په فون میلاو کړی مو بلکې د دې ټایمینګ هم ما سیټ کړو میټینګ هم سیټ کړو د قربان خان هغه ټایم هم زموږ د ایم پی ای صاحب چې کوم دی اختیار ولي هغه ما سره په دې اختلاف ساتلو چې ته زما د مشورې نه بغیر دا کارونه مه کوه او داسې خلک مه راوله ما ورته زه پارټۍ له کار کوم اختیار ولي د تا له کار نشم کولی خان پرویز چې کوم دی د هغه برخوردارانو خان پرویز سره زما 2 میټینګونه شي بلکې دا نهال نن د ضلع جنرال سیکرټري د دې خبرې ګواه د تصویران ما سره موجود دي زه ورته 2 ځله میټینګ ته تلم دا نهال ما ځان سره بوتلی یو ځل ما نهال هم بوتلی دی صاحبزاده حمزه او سره چې کوم دی امیر مقام صاحب هم ما خان پرویز ته کور ته ځای ته بوتلی دی هغې تصویران هم اون ریکارډ موجود دي چې هغې باندې هم د اختیار ولي احتجاج او اعتراض چې دی به پارټۍ ته نه راولي ولې چې د هغه دا خیال و چې شاید چې دا خلک راشي او زما ځای پکې ورک شي بیا احد خټک چې کوم دی هغه هم پیپل پارټۍ ته ونه تلو هغه سیده مسلم لیګ نون ته را روانو او دې اختیار ولي ورته رکاوټ جوړ کړو هم په دقه سوچ چې یاره که نن فرض کا دې زما پارټۍ ته راځي نو زما ځای به ورکېږي نو هماغه کس چا باندې چې هغې پارټۍ ته نه وپرېښې هماغه سره چې کوم دی نن اتحاد کوي نو دا زما د سمجھ نه بار خبره ده نو دا دومره کسان ما تاسو ته نومونه دا ریکارډ باندې ویم چې ما په خپل دور کې دا کوششونه کړي چې زه الیکټیبل نوخار ته راولم ما بصیر خټک راوستی و هغه ایم پی ای پاتې شو د خوړ علاقې داود خټک مونږ پارټۍ ته راوستی و پیر ذوالفقار باچا مونږ پارټۍ ته راوستی و پیر ذوالفقار باچا هم چې تللی دی نو ما ته نن هم یاد شي چې په کوړي کې هغه اجلاس راوغوستو او زه بطور ضلع جنرال سیکرټري او حمزه صدر بطور صدر هغه خپل اجلاس کې کینو دی مونږ ته عزت هم راکړو هغه ټایم او هغه ټایم مونږ دې نه نو خبر چې دی به نن د مسلم لیګ نون نه د دستبردارۍ اعلان هم کوي نو هغه ووایي چې یاره دا مونږ په لږو ته ونیول هغه ویډیو نن موجود ده چې یاره د دی د وجه نه زه اوسه پورې په پارټۍ کې ناست وم ادروایز چې کوم دی نه د پارټۍ نه زما توبه وه نو بهرحال خبرې مقصد دا دی چې موږ سره ډېر الیکټیبل راملل او لامړل اختیار ولي چاته مینت زاري نه ده کړې او هغه ورځ هم یو پوسټ ورکړو په سوشل میډیا کې چې څوک راځي نو ډېره ښه ده او که څوک ځي نو هم ډېره ښه ده دا چې تحصیل نظامت مخار کې ډېر زور لګېدلی دی تاسو دعاګانې چا سره دي
یاره جی زه خو دې ټایم په دې حالاتو کې چې زموږ امیدوار نشته نو زه به هغه وایم چې هغه د الله وکړي چې کوم زموږ د دې علاقې زموږ د تحصیل خلکو دپاره لوکل سطح باندې چې کم کې خیر وي کم کې خوشحالي وي کم کې دې خلکو فایده وي الله پاک دې هغه وکړي زموږ دعا ده چې الله پاک دې داسې وکړي چې زموږ د خلکو ته داسې خلک راشي چې هغوی د انصاف کولی شي د زړه خبره اخري پیغام خپلو نوجوانانو ته او خپلو مشرانو ته که څه وایي زه خو جی د آخري زما خصوصي طور باندې د خپل د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم زموږ مشران دي خصوصي طور باندې زموږ صوبایي صدر انجینیر امین مقام صاحب اور ورسره زموږ صوبایي جنرال سیکرټري نور زموږ صوبایي قائدین چې څومره دي زما هغوی ته دا درخواست دی د دې کیمرې په ذریعه بار بار دا خبرې خوند هم نه کوي دا هم زموږ عزت خرابېدل دي چې موږ د خپلې پارټۍ خبرې بار بار په سوشل میډیا یا په د کیمرې په ذریعه کوو نو دغې نه وړاندې بهتره دا ده چې تاسو زموږ دا پیغام واورئ او راشي په د نوخار کې نه صرف په د غونډ کې پی کې په خپل مسلم لیگ نون په پارټۍ باندې نظرثاني وکړي دې ځای کې کوم ځای کې مسایل دي دغه مسایلو تدارک وکړي دغه مسایلو تپوس وکړي د ورکر تپوس وکړي د ورکر خپل سینې ته رانږدې کړي د مسلم لیگ نون ورکر د دنیا هر ګوټ ته چې لاړ شي هغه به دننه نه به هم شیني او بار نه به هم شیني د هغه زړه به هم شیني د هغه ایمان به هم شیني هغه چې کوم دی په خپل عقیده باندې بالکل پوخ وي او هغه چرې هم نه بدلېږي خو صرف لږ غوندې د مینې او محبت او د شفقت ضرورت دی نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو خصوصي طور باندې په نوخار باندې دا کم تبعی طرف ته مسلم لیگ روان دی د دې نه بچ کېدو دپاره د مسلم لیگ نون نوخار په خلکو باندې خپل شفقت نظر واچوي تاسو ډېره مهرباني جي ډېره شکریه په الله ګران شي جي مشیت الرحمن سټوډنټ لایف نه چې په کوم ځای ولاړو نو مغه ځای باندې ولاړ دی مونږ صحافتي چې کوم کیریر دی نو د په دې باندې زمونږ نظر د یو جنډې لاندې په خپل ځای او خپله خبره په خپل انداز کې او دبنګ انداز کې خپله خبره منودل او خپله خبره کول نو د یو خپل انداز دی ژوندي تحریک خبره او انقلاب دا هم ژوندي خلک راولي نو چې کوم ځای کې ژوندي خلک وي نو هلته دا د جمهوریت ښکلا ده دا خبرې منځته راځي کېږي اختلاف رای دا د ژوندو خلقو کار دی فلحال زه تفهیم کامران خټک او شهنشاه تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان